عزتمن موږ نن تاسو ته د مردانګۍ د طاقت د زیاتولو لپاره یو بهترینه وظیفه ذکر کوو. کوم انسان چې وي زما مردانه قوت او طاقت دا کمزور دی یا نشته، نو قرآن کریم داسې یو کتاب دی چې په هغې کې د هر څیز علاج شته دی. باطني علاج پکې هم شته او ظاهري علاج پکې هم شته دی. اوس یو انسان دی هغه وایي چې یاره ما ډېرې زیاتې دوایانې وکړې، په ډاکټرانو باندې وګرځېدم، په حکیمانو باندې وګرځېدم او زما چې کوم دی د دوایانو سره هېڅ څه فرق رانغی او زما دا مردانه طاقت دا قوت چې کوم دی دا نه زیاتېږي او نه بحال کېږي. د هغې دپاره په قرآن کریم کې یو بهترین علاج دی چې دغه علاج سړی شروع کړي نو انشاءالله الله جل شانه به ده ته په دغې باندې ډېر زیات چې کوم دی قوت او طاقت ورکړي. خلک خو ډېر زیات چې کوم دی قسمه څیزونه ښیي چې یاره دا وخوره دې دپاره ټیک په شي او دا وخوره ټیک په شي او دا وخوره، او حکیمان پکې بیا خپلې نقطې لټوي چې دا استعمال کوه دا استعمال کوه دا استعمال کوه. خو د دې ټولو باوجود که یو انسان په خپل طاقت او په خپل قوت باندې د ده یقین نه وي چې نه زیات شوي وي او نه چې کوم دی هغه زیاتېږي، نو دې د قرآن کریم دغه صورت دغه علاج شروع کړي نو الله جل شانه به د ده دا قوت او دا طاقت چې کوم دی بحال کړي او شاید چې د دې نه الله جل شانه ته زیات قوت په دې صورت په دې لوستلو سره ورکړي. نو د صورت ابراهیم په قرآن کریم کې دی څوک چې صورت ابراهیم په پخه عقیده باندې او د زړه په صدق سره روزانه وي، الله جل شانه به د دې انسان مردانه قوت زیات کړي او زیات څه چې دا خپل نه به الله جل شانه د کې زیات طاقت او قوت راوړي. خو څوک چې صورت ابراهیم په دې عقیده باندې وي چې الله جل شانه به زما قوت زما طاقت په دې سره بحال کړي، نو د مردانه قوت لپاره په قرآن کریم کې د صورت ابراهیم دی دا چې څوک په دې عقیدې سره وي چې زما مردانه قوت زیات شي او طاقت په مې بحال شي، الله جل شانه به ورته دغه خپل طاقت نه زیات طاقت ورکړي. نو مونږ او تاسو چې کوم دې کم ملګرو ته د دې کمزورۍ د مردانه کمزورۍ شکایت وي یا مردانه کمزوري یې نه وي، نو هغوی دې کوشش کوي چې روزانه هر څه ټایم چې دته میلاویږي دې د ماښام مونځ یا د ماسخوتن مونځ یا د سهار مونځ او د سهار او د ماښام د مونځ دا چې کوم دی دا لږ ډېر زیات مجرب وختونه دي چې په دې کې مونږ او تاسو د صورت ابراهیم وایو، مسلسل مونږ وایو، یو ورځ دوه ورځې درې ورځې څلور ورځې مونږ چې کوم دی په دې باندې یو هفته ټرای وکړو مونږ تاسو په خپله باندې پته ولګي. د کومو ملګرو چې د کمزورۍ د مردانه کمزورۍ طاقت دغه وي شکایت وي، الله جل شانه به د هغوی دغه شکایت په دې باندې ختم کړي. مونږ تاسو کوشش وکړو شروع کړو انشاءالله باقي په دې کې شفا اچول او طاقت راوستل الله جل شانه به هغه زمونږ او ستاسو چې کوم دی په دې کې طاقت او شفا راوړي.